بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. نو مصنف رحمت الله علیه فرمایلی چې اسباب د علم درې دي: حواس دي، خبر صادق ته او عقل ده. بیا په اعتراض دو چې رستا د اسبابونو مراد څه دي. ورون سبق کې مونږ ویلو ستاسو سبب نو مراد سبب حقيقي نو هغه صرف یو د الله ذات ته درې قسمونه جوړول صحیح نه دي. کستال اسباب نه مراد سبب ظاهري نه صرف عقل له نو بیا دریو ته تقسیم صحیح نه ده. او کچته مراد ستاسو نه سبب فی الجمله نه یوازې دغه درې نه دي بلکې دین علاوه وجدانیات، حدثیات، تجربیات وغیرہ هم دي. نو جواب دا په لندو الفاظو کې چې داون د دینه مراد سبب فی الجمله ده. او ته چې دا نور دي نو موږ وې دا هغه خبره کوم چې په مشایخو ذکر کړی دا او مشایخ په کې د فلسفیات تحقیقات نه بیانول دا د فلسفیات تحقیقات دي دا د زموږ ضرورت نشته. او بل دا چې د دې ټول ورځ عقل لګي دا ټول په عقل کې شامل دي کنه. بس خبره ختم. وز د دې دریو اسبابو تفصیل وکړي چې حواس ته وي، خبر صادق ته وي او عقل ته وي. نو حواس جمع د حاستون ده. حواس جمع د سره د حاستون او حاسه د حس باب ضربه ضربونه په معنا محسوسیدل. نو دې دا حواس هم څه ویل کېږي چې دې په درې سره یو څه سره نه دا دقیقي محسوسيږي. دا حواس چې نه کنه حواس په دوه قسم دي، یو حواس ظاهري دي یو حواس باطني دي. نو دلته کې مراد د حواسنا صرف حواس ظاهري دي. څه مراد دي؟ حواس ظاهري. نه حواس ظاهري دا پنځه دي. حواس ظاهري سوري پنځه دي. یو قوت سامعه، باصره، شامه، ذائقه، لامسه. د سامعي په ذریعه سره وګوره سامعه سمع بغیره دی په دې سره موږ اورو، او باصره د دې په ذریعه سره موږ د لیدو احساس، او ذائقه شامه د دې په ذریعه سره بویول، ذائقه خون، او لامسه لمس کول محسوسول. نو دا حواس دي نه دا پنځه دي. حواس دي پنځه دي. ولکه حواس خو یوازې پنځه نه دي، حواس خو نور هم ډیر شي دي. حواس باطنه لکه حس مشترک ته او خیال له وهم ده. نه مراد زمونږ د دین هغه دي کوم چې عقل موږ ته تقاضا کوي، کوم چې موږ ته معلوم دي. فلسفي ولا خبرې نه کومه ځکه دا مشایخ چې دي نه فلسفه او دغه سره منی نو حواس باطنه سره منی نو نه هغه حواس کوم چې موږ ته ښکار دي نه سوري پنځه دي. ويفعل حواس جمع حاسه. حواس د جمع دا جمع د حاستين ده بمعنى القوه الحاسه، یعنی ها قوت چې هغه محسوسون کړي لکه سامع او بصره. خمسون دا پنځه دي. وای په پنځو سره تصریح څنګه وکړه چې بعضی وای چې دا حواس دا سلور دي. دا ذوق چې ذوق د ذائقه دا بل مسکه دا داخله ده. او نظام معتزلی وای چې حواس پنځه نه دي، حواس شپږ دي. شپږ یو پکې لکه وای قوت د لذت تجمع هم ده، لذت تجمع پکې هم ده. دا موږ وایو دا پکې سنه وسیس نه لري بلکې دا پر لامسه کې شامل لګنه چې کله لم سوچو انسان دغه لذت حاصلېږي. هغه پوښوي بمعنى ان العقل دا اعتراض نه جواب ده. اعتراض داره چې ته چې لکه حواس پنځه دي نو حواس خو پنځه نه دي، حواس خو دین علاوه نور هم دي لکه وهم ده، خیال ده، او حس مشترک ده. نو وایي چې نورې زمونږ د حواسونو مراد هغه حواس پنځه دي کوم چې موږ ته معلوم دي، کوم چې مشایخ چې نه هغه پایمان تسلیل کړی دا. او دا حواس باطنه چې کوم دي نو هغه باندې نه دي کړی، دا هغه عقل نه مني. یا فلسفه دا قائل دي، متکلمین دا نه انکار کوي. فلسفه قائل دي، متکلمین ته انکار کوي. نو بمعنى ان العقل حاکم بالضروره بوجودها، چې عقل دا فیصله کوونکی دی بالضرورت یعنی طبيعي تور باندې بوجودها داغه په وجود باندې. یعنی عقل دا وایي چې دا د شپږ سے دا پنځه سوزونه ضروري تور باندې وجود شته. اما الحواس الباطنه او هر چې حواس باطنه دي، خیال، وهم او حس مشترک، نو التي تثبتها الفلاسفه، هغه چې ثابتي هغه در فلاسفه فلا تتم دلائلها على الاصول الاسلاميه، نو ندي پورا دلائل دغه په اصول اسلامیه باندې د دې وجنه دا موږ ذکر کړی نه دي.
لکه پوه شوئ وس دا هر حصې نه دا تفصیل بیانوي. نمبر 1 قوت سامعه سمع ذکر کوي. نو لاول دا دغه چې په حواسو کې دا قوت سامعه دا ولې مخې کو نو د یو څو وجې دي. یو دا کنه چې د اواز دا قوت سامعه دا د هر طرف کار کوي. یو سړی سامع د خبره کوي امید اوري خشاته د خبره کوي موري خې طرف ته ګس طرف ته تینې نه خو هغه موري په خلاف د نه چې نظر ته هغه چاته کولای شي چې کم ته مخامخي کم د دیوال نه خوې ته نه د دیوال نه خوې ته مس کولای شي ته بویول شي نشي بویول خو سما چې د هر طرف کار کوي. ویم دا دی چې د ادراک د هر طرف کوي. او دریم دا چې لکه څومره فضایل د دینی فضایل دي نه دا سمعي په ذریعه سره حاصل دي. بل دا چې لکه انسان کډونی نو دی بیا هم لکه چې نه دا کار مار کولای شي خو چې کوړي نه د دنیا یو کار نشي کولای پوهیږئ بلې معنی. ها بل دا چې لکه په قرآن مجید کې اکثر چې الله پاک قوت ذکر کړی دي نو پای کې دا غوږونه اکثر مخکې ذکر کړی دي هو الذي انشأ لكم السمع والابصار والافئده پوه شو بلې معنی. او بل څنګه ده چې پای کې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم ویږي باندې ډیر شي آیتونه دي چې بایګه الله پاک اول سمع ذکر کړی دا نو قوت سامعه سمع ست ویل کېږي نو دا قوت ویل کېږي چې د غوګونو په سوري کې دا غوګونو د سورې نه پدې کې یو پټ چې دا غوړول شي دا پټه پکې غوړول شي دا هغه پټه چې غوړول شي دا نو په دې سره د اصوات ادراک کیږي. لکه څنګه چې منګه سمندري کنه او سمندر ته یا اوبو ته منګه یو کانه ورولو اته یو قوب غونته کې وږي قوب وږي او هغه دغه چې کم دی هغه اوبه د دې خوري شي لکه دی اوبو ته یو سیز ولا مثال کنه دا چې کله ما وښتو دا आवाज هم وږي او چې خوریم شي. نو دغه شان دي د دې وګونو کې الله پاک د وګونو د سورې چې په دې کې یو پټه چې نه دی دغه کړی دا هغه نری دا خو هغه شلیږي نه نری د خوشلیږي نه د سپاله سره باندې. نو چې کله په هوا سره د هوا په ذریعہ لګتا د خلینو आवाज وستو د هوا په ذریعہ سره د आवाज هغه لهر ته ورسېدو هغه پټه ته ورسېدو چې څنګه پټه ته ورسېدو هغه پټه ته د आवाज په پټه باندې خور شي او عقل لري ادراک وکي نو دې ته ویلېږي چې دا اوریدل چې چا دغه پټه کمزوري نو هغه بیا اوریدل نشي کولای دغه پټه وښتېدله بس خلک ورغه غوګونو پردیش لیدل له اوس خبرې نه اوري یا څوک بچا خبرې کوي ولکه څنګه د غوګونو پرده را لشلې نو پرده دغه چې کله انسان خبرې وکي د هوا په ذریعہ سره دغه ځای نه تنبک شي او بیا خوريږي. نو اسمو هي قوت دا قوت مودعه چې کې خودلې شوی دی ودیات کړل شوی دی فی العصب المفروش پاغه پټه غوړولې شوی کې پټه نه پټه خو پیژنې کنه ها دا یو پټه ده چې غوړولې شوی ده په کوم دی کې فی مقعر الصماخ دغه په سوري کې د غوږ په سوري کې او دا غوږ الله پاک دې کړه کنه چې دا کوګ را کوګ دی د ډایرک ورته خبره نه نوځي دا ډایرک ورته خبره نه وته نو بیا بل انسان لیونه شو خدا الله پاک دا د هوا په ذریعہ سره دا د کی فلټر کوي او دا نصیب هغه خبره نه نوځي کوم چې د غوګون دي سوري ته برابر شي د هوا په ذریعہ سره کوم چې د غوګون دي سوري ته برابر نشي نو هغه نه دقي هغه ناوري لکه ته ځان دغه کوس پټه خبرې کوا او زه نه لګی راسم زما د غوګون اته نه برابر خلک وایي لکه دا په غوږ کې خبره کوم پټه خبره کوي نو دی وخت ورته سیلم شي چې دا د आवाज د هوا په ذریعہ سره د غوګونو ته ورنه نوځي زما په خبره باندې پوهیږئ دا الله قدرت ته نو هي قوت مودعه دا قوت چې کې خودل شوی دی فی العصب المفروش په پټه غوړول شوی کې په کوم دی کې فی مقعر السماخ دا غوږ په سوري کې تدرکو چې ادراک ولګي په دې سره د اصواتو به طریق اصول الهواء المتکیف بکیفیت الصوت الى السماخ په دې طریقې سره چې دا هوا نه هوا دا आवाज د هوا په صورت کې دا आवाज د هوا په صورت کې رسیږي د الاستماع د سوري ته د وخت د سوري ته معنی دا ان الله تعالی یخلق الادراک چې الله تعالی په دې کې د ادراک جندا پیدا کړل دا په خلکو باندې رد دی کنه چې هغه چې د حواس نه دا په خپل باندې ادراک کوي نه आवाज په خپل ادراک نشي کولای بلکې الله پاک په دې د قوت او طاقت زکه ډیر کسان دي چې دا غپټ ای والله پاک په قوت نه لګي خو جو هغه نشي اورېده
یخلق الادراک چا پیدا کړی د ادراک نو دا په دې کې اشاره دي ته چې دا مدرک نفس ته نفس لکه بعض کتنو چې حواس چې دا آله ده او عقل چې دا مدرک ته نو عقل مدرک نه ده فی النفس په نفس کې عند كذلك دا قرار شوند دي لکه پوه شو به معنی نو سما یو به چندلا چې دا غپټه را چې په کم ځای کې غوړول شوی دا د غوږ په دې سوري کې او په دې ته چې کله आवाज ورسي نو دا आवाज وي دا هوا په چپو باندې خلک وایي لکه دا هوا په دوش باندې می دا هوا په چپو باندې ورسیږي د غوږ دې سوري ته او هغه وتم بیږي نو بیا غدخ کوي اوس بصر ته ویل کېږي بصر وهي هي قوه مودعه في العصبتين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفترقان ما تو ګوره د دې زینا د کله انسان چې د دې رغونه کاری کنه نو بری کې دا دسي نه خراغلي دسي کر خراغلي دسي راغلي دسي پوه شوي نو چې کله او دا دوانه چې دا دوانه دا لکه کوکله دي کوکله مطلب دا چې په دې کې په مینس کې د ځای خالی دی په مینس کې د ځای سره خالی دی نو دا د دې پر سر پر لباس لګیدلی دي نو چې کله انسان چې نه دا سشي ته وګوري نو د هوا په ذریعه سره دا دغه ځای ته ورسېدي تا بیا چې کم خې طرف ته کنه یو قول بګیدار چې دا خې طرف ته لړ شي یعنی دا ولې کنه ته په دې باندې انسان دا نظر لاول چې کله ویني نو دې ځای ته راورسي دې ځای ته دې ځای ته نو بیا دا چې دا دې طرف ته لړ شي او دا دې طرف ته لړ شي یعنی خې طرف ته او غس طرف ته دویم بګیدار چې خې طرف ته او غس طرف نه دی خې طرف ته او غس خې طرف ته جندا لړ شي او په دغه په دې بینس کې جندا یو ځکیږي په کوم ځای کې چې یو ځکیږي د مجمع النورین ولګي سور دی لګي مجمع النورین نو بیا چې کله لکه دغه شی ویني هغه بیا د ټولو د عقل سره کنیکشن دی څه سره کنیکشن دی نو هغه بیا عقل ته و چې لکه د پلان کې د پلان کې د پلان کې د دې عقل په دې بصر په ذریعہ سره منګه شکلونه د هغه مقدارونه دا معلومو و اول بصر هي قوه دا قوت مودعه هي قوه دا قوت مودعه چې کې خدای شوی دی فی العصبتين المجوفتين فقط وو پټو کې المجوفتين چې هغه پټي سړي خالی دي مجوف چې مینځ خالی دي کوکلا ډډې دي اللتين هغه تتلاقيان ثم تفترقان چې دوانه یو ځای شي چې کله دی ویني کنه دا دوانه یو ځای شي او بیا څه شي جدا شي په کوم ځای کې چې یو ځای کې جدا کیږي دغه ځای ته څه ویل کېږي مجمع النورین لکه ما ته وګوره دا یو څه سره ویني دا د دې سره یو ځای شي په کوم ځای کې چې یو ځای شي نو دغه یو ځای کې دوه دي چې نه دی ته ویل کېږي مجمع النورین فتأديان الى العينين دا بیا بوزي دا ستا سترګو ته تدرکو به الاضواء د دې نظر په ذریعہ سره کېږي دې سره ادراک کېږي دا رڼاګانو والالوان او د رنگونو والاشکال او د سو د شکلونو والمقادير او د مقدار چې دا دودي لستي شلي او د حرکات او چې دا حرکت کوي کنه کوي غوت ورنوړي ولا والحسن او حسن چې دا شیخ خيستره کنه خيستا والقبع او دا ناکار ده وغير ذلك مما يخلق الله تعالى ادراك في نفسه او علاوه د دا هغه خبره ده چې الله پاک پیدا کړی د ادراک په نفس کې عند استعمال العبد تلك القوه کله چې بنده دغه قوت استعمالوي لکه پوه شو به معنی والشم شمس ته ویل کېږي نو شم چې نه کنه دا ویم د دماغونه دو سيزونه چې دا راکوشوي دو دانې راکوشوي ادا دو دانې د سړي لکه دا سينو دا سرونه د دې په شان دي نو چې کله انسان چې نه دا سیس دغه کې هغه د خپل پوزه مخامخ کې نو هغه سیس دی دغه د دو دغه چې کوم دي دانې چې دي نه هغه دانې د ادراک ته دا کوي او دای په دې سره د مختلف رنگونه د خوندونه چې دا حاصلېږي والشم وهي قوه دا قوت مودعه چې کې خدای شله فی زائدتين فزائدین مطلب یعنی دو زائد شنو ان نابتتين چې راټوکېدلې نابت راټوکېدلې دي راوچت شوی دي فی مقدمه الدماغ د دماغ په مخکنی سکه الشبيهتين بحلمتي ثدي چې دا دوانه مشابه دي د سینو د سرونو په شان دي یعنی دغه دوا دانی چې د سینو د سرونو په شان دي تدرکو به الروائح چې ادراک ولګي بری سره د بوی د خوشبو د بدبو به طریقې حصول الهواء المتکیف په طریقې د دې باندې چې دغه هوا د متکیف ته به کیفیت زراعت په کیفیت زراعت سره د چکم بوی والے او ایت د هوا ورسیږي ما په دې سره ادراک کوي ال الخيشوم خيشوم څه دا وای دا بوزر لته الګه پوه شوي
ذوق څه ته وایي؟ هي قوة منبثة في العصب المفروش. دا قوت ته ویلېږي که نه چې په ژبه باندې خور کړی شي، لکه زمونږ دا ژبه نه په دې باندې که دا څه وایي که نه دا داسې وړې وړې دانې پې او وړې وړې دانې چې دي دغه قوت ذوق ته چې کله د دغه انسان دغه ختم شي، دا قوت ختم شي، دا ژبه بالکل پلیټ بیا پکې دغه نه وي. هي قوة دا قوت منبثة چې خور کړلی شوی دی فی العصب المفروش په هغه پټه کې چې پټه غوړولی شوې ده علی جرم اللسان په جسم د ژبې باندې یدرک بها الطعوم چې ادراک کولی کېږي په دې سره د خوندونو بمخالطة الرطوبة اللعابیه په یو ځای کېدو د دې سره هغه رطوبت یعنی هغه لونوالی د لاړو التي في الفم چې هغه په خوله کې دي مطعوم د خوراک څښون سره او اصول الى العصب او ورسېږي د عصب ته وای دا چې کله د انسان پر خوله باندې څه شي کېږي په جواب باندې څه شي کېږي نو د لاړو په ذریعه سره چې دا لاړې د خوراک سره میلاو شي نو دې په ذریعه سره دغه د جسم دغه حصہ د ذوق دا ادراک کوي چې دا شی خوږ دی یا دا شی تریخ دی یا نمکین دی یا دا دی یا هغه دی. لکه پوه شوئ لمس هي قوة منبثة في جميع البدن چې دا قوت ته چې خور کړلی شوی دی په ټول بدن کې تدرک بها الحراره د دې په ذریعه سره ادراک کولی کېږي د ګرمۍ والبروده د یخنۍ والرطوبه د لونوالي واليبوسه د وچوالي ونحو ذلك عند التماس واتصال به په وخت د التماس چې کله ته دې تلاش وکړې په خپله کله دې سره یو څیز یو ځای شي. وبكل حاسة منها يوقف على ما وزيت هي وې دا هر حس دا چې د کم څیز دپاره پیدا کړی شوی دی نو هغه عمل کوي. اوس کم څیز چې د چا دپاره یو ځای شوی دی نو هغه عمل کوي. لکه مطلب دا دی غوږونو دپاره د اوازونو دپاره غوږونه دي د اوازونو کار د غوږونو په ذریعه سره کېږي، د لیدلو کار د سترګو په ذریعه سره کېږي او دغه شانتې د خوند کار دی نه د ذایقې په لحاظ سره کېږي. نو یو حس د بل حس کار کولی شي که نه شي کولی. مطلب دا چې غوږونه دا اورېدو دپاره دي نو غوږونه لیدل کولی شي که نه شي کولی پوهېږئ بلې باندې یا دا سترګې چې دا د لیدو دپاره دي نو سترګې اورېدل کولی شي که نه شي کولی. نو معتزله وایي چې نه شي کولی. معتزله وایي چې او موږ وایو چې کولی شي خو ممکن نه دي ځکه الله پاک په دې غوږونو کې د اورېدو طاقت چا کېښودلی او په دې سترګو کې د لیدو طاقت چا کېښودلی. نو چې کم ذات په غوږونو کې د اورېدو طاقت کېښودلی او په غوږونو کې د لیدو طاقت نه شي کېښودی. زمونږ عقیده دا ده چې الله پاک په هر څه باندې قدرت والا ذات دی. الله پاک هر څه چې دا څه کوي کولی شي. پوه شو بلې باندې نو ممکن دي خو واقع نه دي. او معتزله وایي چې الله پاک داسې نه شي کولی. لکه تاسو پوه شو بلې خبره باندې وبكل حاسة منها او هر یو حس درینه د سنه د حواس خمسونه يوقف معنی يطلع خبرداري ورکي علامه باسمانه عوزيت هي چې وذکر شوی دا تلك الحاسة له يعني كم حس د سره بار وذکر شوی دا هي خبرو کوي يعني ان الله تعالى قد خلق كل پیدا کړی د هر یو من تلك الحواس د اواسونه لادراک اشیاء مخصوصه دین د پاره د ادراک د اشیاء مخصوصه كسمع للاصوات وذوق للطعوم لکه سمع د اصوات د پاره ذوق چې د خوراکون لپاره شم چې بوی دا خوشبو بدبو لپاره لا یدرک بها ادراک نه کوي به دې سره ما ادراک نه کوي به دې سره هغه چې ادراک کوي کې بل اسره و اما انه هل يجوز ذلك دا جائز دی که جائز نه یعنی یو اس دبل اسکار کوله چې کله چې کوله ففي خلاف بين العلماء والحق الجواز حق خبر دا چې دا جائز دی ولې لان ما ان ذلك ذکر چې دا بما خلق الله تعالی دا صرف الله پاک په پیدائش باندې بین غیر تاثیر الاواز فلا يمتنع ممتنع ان يخلق الله چې وګرځي پیدا کې الله پاک عقب بصر فی الباصره دا باصری دا اړولو نورستو ادراک الاصوات مثلا فان قيل وسه اعتراض دار چې دی چې یو اس بل اس کار نشي کولای کنه نو دا ذائقه چې دا نو دا موږ ته یو څه خوګواله هم خي موږ ته یو څه حرارت هم خي ذائقه موږ ته یو څه خوګواله هم خي موږ ته یو څه سګي حرارت هم کوي. لکه موږ یو څیز وڅکو نو موږ ته دا پته مو لګي چې خوږ دی که تریخ دی نو خوږوالی تریخوالی دا خو د ذایقې کار دی که نه او موږ ته دا پته هم لګي چې دا شی ګرم دی که یخ دی نو دا خو د دغه کار دی د لامسي کار دی
نو ذایقه خو دوانه کار وکړل موږ ورته وایو چې کله چې دا شیز دا کې خو نو هر یو په خپل خپل کار کوي سترګو دا ولیدو وګونو واوریدو او ذایقه چې دا اوسه کو چې دا خوګ دې کترخ ته او د لامسي په ذریعہ سره دا پته ولګي نو هر یو خپل خپل کار کړل فإن قيل كتو ویل شي الیست الذائقه اين الذائقه تدرك چې ادراک حلاوه الشيء وحرارته مان د خوګوالي د شی او د غیرموال لګي یو دي ولهم لا لا بل الحلاوه تدرك بالذوق حلاوت ادراک ولګي بذوق سره والحراره باللمس الموجود في الفم واللسان چې موجود دی په جبه کې او په خوله کې لکه پوه شو به باندې یاد بشي وروا